بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 60 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله تعالی فرمایي: واعلم ان اعراب المستثنى على 4 اقسام، فإن كان متصلا وقع بعد إلا في كلام موجب أو منقطعا كما مر، أو مقدما على المستثنى منه نحو ما جاءني إلا زيدا أحد، أو كان بعد خلا وعدا عند الأكثر، وبعد ما خلا وما عدا وليس ولا يكون نحو جاءني القوم خلا زيدا كان منصوبا. وإن كان بعد إلا في كلام غير موجب، وهو كل كلام يكون فيه نفي ونهي واستفهام والمستثنى منه مذكور، يجوز فيه الوجهان النصب والبدل عما قبلها نحو ما جاءني أحد إلا زيدا وإلا زيد. وإن كان مفرغا بأن يكون بعد إلا في كلام غير موجب والمستثنى منه غير مذكور، كان إعرابه بحسب العوامل، تقول ما جاءني إلا زيد وما رأيت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. وإن كان بعد غير وسوى وسواء وحاشا عند الأكثر كان مجرورا نحو جاءني القوم غير زيد وسوى زيد وسواء زيد وحاشا زيد. تیر درس کې دا خبره مونږه ذکر کړې وه چې د استثناء د پاره 11 الفاظ دا استعمالیږي، او هغه دا دي: الا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، ليس، لا يكون، غير، سوا، سواء او حاشا. او په تیر درس کې دا خبره هم مونږه ذکر کړې وه چې تدی حروفنا وروستو چې کله مستثنا راشي نو د مستثنا اعراب دا به مونږه څنګه وایو. نو مونږه دا خلاصه ذکر کړې وه چې د خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیس او لا یکونو تدی شپږو الفاظو نه وروستو مستثنا دا به منصوب وي، او د غیر، سوا، سوا او حاشا تدی سلورو الفاظو نه وروستو مستثنا مجرور وي. او په الا کې تفصیلو او داغه د پاره مونږه په تیر درس کې تاسو ته نقشه هم بیان کړی و، خداغه حاصل او نچوړ دار اوته چې په ټولو صورتونو کې د مستثنا منصوب ویل ټیک دی. د الا نه بعد په ټولو صورتونو کې د مستثنا منصوب ویل دا ټیک دی، سوا د کوم صورتونو نه؟ سوا د 2 صورتونو نه. یو صورت داو چې مستثنا د الا نه وروستو په کلام غیر موجب کې وي او مستثنا منه مذکور نه وي، او کم عامل له عامل دا د مستثنا د رفع تقاضا کوي. نو په دې صورت کې به مونږه مستثنا مرفوع وایو، لکه تدې مثال له ما جاءني الا زیدن، نو دلته زیدن ویل دا غلط دی. نو که په دې مثال تاسو غور وکئ نو دلته مستثنا د الا نه وروستو په کلام غیر موجب کې واقع ده، مستثنا منه مذکور نه ده، او کم عامل له جاء نو هغه دا غواړي چې دا احدن دا زما د پاره شي فاعل شي. او بل دا صورتو
هم دغه صورت دی چې مستثنا د الا نه رستو په کلام غیر موجب کې او مستثنا منه مذکور نه او کم عامل له نو هغه دا تقاضا کوي چې دا مستثنا مجرور وي. نو په دې صورت کې به بیا مونږه مستثنا مجرور وایو. لکه مثال دی ما مررت الا بزیدین، نو دلته به مونږه د مستثنا مجرور وایو. تدین علاوه چې نور کم صورتونه دي په دغه کې د مستثنا منصوب ویل دا ټیک دی. اوس راځو مونږه مصنف رحمه الله تعالی چې د مستثنا اعراب په کم انداز سره او په کمی طریقې سره ذکر کړی دي، نو ان شاء الله تعالی نن به مونږه دغه ذکر کوو. مصنف رحمه الله ځان له نه دي ذکر کړی چې د الا نه بعد مستثنا څنګه راځي، یا د خلا عدا ما خلا ما عدا لیس لا یکون دا څنګه چې مونږ ځان له ذکر کړل داسې نه دي ذکر کړی، بلکې مستثنا چې په کومو صورتونو کې منصوب ده هغه ټول صورتونه یو ځای ذکر کړي دي. په کومو صورتونو کې چې منصوب ویل او بدل ویل دا جایز دی هغه یو ځای ذکر کړي دي. په کوم صورتونو کې چې مجرور ویل جایز دی نو هغه ټول صورتونه یو ځای ذکر کړي دي. نو په دې اعتبار سره د مستثنا اعراب دا په څلور قسمه باندې مصنف رحمه الله تعالی فرمایي ان اعراب المستثنا على 4 اقسام، چې د مستثنا اعراب دا په څلور قسمونو باندې دي. خلاصه دا ده، یو صورت دا دی چې مستثنا دا به منصوب وي. دویم صورت دا دی چې د مستثنا منصوب ویل هم جایز دي او د مستثنا منه نه بدل جوړول هم جایز دي. دا دو صورتونه شو. دریم صورت دا دی چې د مستثنا اعراب دا به بحسب العوامل وي، یعنی کم عامل له هغه د رفع تقاضا کوله نو مستثنا به مرفوع وي، که عامل د نصب تقاضا کوله نو مستثنا به منصوب وي، او که عامل د جر تقاضا کوله نو مستثنا به مجرور وي. درې صورتونه شو. او څلورم صورت دا دی چې مستثنا دا به مجرور وي. نو صاحب کتاب ته دې څلورو وڼو تفصیلات ذکر کوي. نو فرمایي فإن كان متصلا وقع بعد إلا في كلام موجب أو منقطعا كما مر. تدې ځګینه والد تر د کان منصوبا پورې دې کې د مستثنا لومبه صورت دی، او مونږ دا ویلو چې په دې صورت کې به مونږ مستثنا سوایو منصوب وایو. او صاحب کی کتاب ته دې منصوب کېدلو څلور صورتونه ذکر کوي. یو صورت دا دی فإن كان متصلا وقع بعد إلا في كلام موجب، چې مستثنا متصل وي او د الا نرستو په کلام موجب کې واقع وي. دا لومبه صورت دی. مستثنا متصل وي او د الا نه بعد په کلام موجب کې واقع وي. مستثنا متصل تعریف مونږه ذکر کړو. مستثنا متصل هغه ته وایي چې مستثنا په مستثنا منه کې د حرف استثناء نه مخکې داخل وي، او کلام موجب څه ته وایي چې په هغه کې نفي نهي او استفهام نه وي. نو لومبه صورت دا دی چې مستثنا متصل وي او د الا نه بعد په کلام موجب کې واقع وي، نو دا مستثنا دا به منصوب وي. لکه ته دې مثال مونږ ویلو جاءني القوم الا زیدا، نو دلته د مستثنا متصل له دا زید په دې قوم کې داخل له، کلام موجب دی، نفی نهی استفهام پکې نشته دی، لہذا دا زیدن مستثنا تدې منصوب ویل دا ضروری دی. نو دا خو یو صورت شو. د منصوب کېدو دویم صورت دا دی چې مستثنا منقطع وي. نو خوا که دغه کلام موجب وي او که کلام غیر موجب وي، نو په دواړو صورتونو کې مستثنا دا به مونږ سوایو منصوب بوایو. تدې مثال له جاءني القوم الا حمارا، نو دلته دا حمارا دا مستثنا منقطع دی، مستثنا په مستثنا منه کې داخل نه ده، لہذا دا مستثنا تدې منصوب ویل دا ضروری دی، او دا د کلام موجب مثال له.
او د غیر موجب مثال له ما جاءني القوم الا حمارا. نو که مستثنا منقطع وي نو خوا که کلام موجب وي او که کلام غیر موجب وي، په دواړو صورتونو کې د مستثنا منصوب ویل دا ضروری دي. دا دو صورتونه شو. دریم صورت صاحب کتاب دا ذکر کوي او مقدما علی المستثنا منه. دریم صورت دا دی چې مستثنا په مستثنا منه باندې مخکې شوي، نو په دې صورت کې هم چې کومه مستثنا ده تدې منصوب ویل دا ضروری دي. تدې مثال له ما جاءني الا زيدا احد، ما جاءني الا زيدا احد. نو که په دې باندې تاسو غور وکئ نو دلته دا مستثنا زید دا په مستثنا منه یعنی په احدن باندې مخکې شوی ده. اصل دا دی ما جاءني احد الا زیدا، خو دلته دا مستثنا په مستثنا منه باندې مخکې شوی ده. نو چې کله مستثنا په مستثنا منه باندې مخکې شي نو دا به هم مونږه بیا منصوب وایو. او څلورم صورت دا ذکر کړی دی چې د خلا نه بعد، د عدا نه بعد، د ما خلا نه بعد، د ما عدا نه بعد، د لیس نه بعد او د لا یکون نه بعد به هم مستثنا منصوب وي. لکه مثال دی جاءني القوم خلا زیدا، یا جاءني القوم عدا زیدا، جاءني القوم ما خلا زیدا، ما عدا زیدا، جاءني القوم لیس زیدا، او جاءني القوم لا یکون زیدا. نو په دې ټولو صورتونو کې به مستثنا دا به منصوب وي. نو مونږه څلور صورتونه ذکر کړل. صاحب کتاب وایي فإن كان متصلا، یعنی فإن كان المستثنى په دې کان کې هو ضمیر مستتر دی او اشاره مستثنا ته شو ده. فإن كان المستثنى متصلا، کچره مستثنا متصل وي، وقع بعد الا في كلام موجب او د الا نه بعد په کلام موجب کې واقع وي. دا یو صورت شو. دویم صورت او منقطعا، یا مستثنا منقطع وي او تدې تفصیل مخکې تیر شوی دی کما مره. دریم صورت او مقدما علی المستثنا منه، یا مستثنا په مستثنا منه باندې مخکې شوی وي. مثال یې څه دی ما جاءني الا زیدا احد، نو دلته مستثنا په مستثنا منه باندې مخکې شوی ده. څلورم صورت او کان بعد خلا وعدا عند الاکثر، یا مستثنا د خلا او د عدا نه بعد وي نو د اکثر نحویانو په نسبت باندې به مستثنا منصوب وي، خو بعض حضرات دا وایي چې مجرور به وي. وبعد ما خلا وما عدا وليس ولا يكون، نو دا شپږ الفاظ شو: خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، ليس، لا يكون. او تدې مثال څه دی جاءني القوم خلا زيدا او الى اخره، یعنی عدا زيدا، ما خلا زيدا، ما عدا زيدا، ليس زيدا، لا يكون زيدا. نو کان منصوبا دا د ټولو جواب دی. دا کم څلور صورتونه ذکر کړل، کچرې داسې وي نو بیا د مستثنا حکم څه دی؟ کان منصوبا، مستثنا دا به منصوب وي او د هغې مونږه وضاحت وکړو په مثالونو سره. نو دغه څلور صورتونه مونږه ذکر کړل، په دې کې به مستثنا څه وي؟ منصوب به وي. دویم صورت مونږه دا ذکر کو چې مستثنا منصوب ویل دا هم جایز دی او د مخکې نه بدل جوړول هم جایز دی. نو که مخکې مرفوع وي نو مستثنا به مرفوع وي، ځکه چې مبدل منه او د بدل اعراب یو شانتي. او که مبدل منه مجرور نو مستثنا دا به هم مجرور. نو دغه دویم صورت ذکر کوي وان كان بعد الا في كلام غير موجب وهو كل كلام يكون فيه نفي ونهي واستفهام والمستثنى منه مذكور يجوز فيه الوجهان النصب والبدل. نو دې کې دویم صورت دی چې مستثنا دا منصوب ویل هم جایز دی او د مخکې نه بدل جوړول دا هم جایز دی. دا به کوم صورت کې موږ دا دوه وجې جایز دی؟ هغه صورت دا دی چې مستثنا د الا نه بعد په کلام غیر موجب کې واقع وي. مستثنا د الا نه بعد په کلام غیر موجب کې واقع وي او مستثنا منه مذکور وي. ګورئ دا تدې تعریف نه یو څو شرایط معلومیږي. یو دا چې مستثنا د الا نه بعد وي، یو شرط. دویم شرط دا دی چې دغه کلام غیر موجب وي
او کلام غیر موجب تعریف په خپل کړی دی وهو كل كلام يكون فيه نفي ونهي واستفهام. کلام غیر موجب هغه کلام ته وایي چې پاغه کې نفي وي نهي وي پکې او استفهام وي پکې. دا دویم شرط دی. او دریم شرط دا دی چې مستثنا منه مذکور وي. چې کله دا درې وانه شرایط پکې وي نو بیا مستثنا منصوب ویل هم ټیک دی او د مخکې نه بدل جوړول هم ټیک دی. نو يجوز فيه الوجهان النصب والبدل عما قبلها نحو ما جاءني احد الا زيدا والا زيد. نو دا الا نه بعد نو اوس تاسو په دې مثال باندې غور وکړئ. دا ټول شرایط پکې موجود دي. زید دا مستثنا ده او د الا نه وروسته واقع ده. دا یو شرط شو. دویم شرط دا دی چې دا کلام غیر موجب دی ځکه چې حرف نفي پکې راغله. او درېمه دا ده چې مستثنا منه مذکور ده او مستثنا منه څه ده احد. لہذا دا کومه مستثنا د زید ته دې منصوب ویل هم ټیک دی چې مونږ داسې وایو ما جاءني احد الا زیدا. داسې ویل هم جایز دی او داسې ویل هم جایز دی چې مونږ دا زیدن په ځای زیدون وایو مرفوع وایو او دا مونږ بدل جوړ کو د چانه د احدن نه. نو بیا مونږ داسې وایو ما جاءني احد الا زید. نو دا دویم صورت شو. دریم صورت دا دی چې د مستثنا اعراب دا بحسب العوامل وي یعنی د عامل مطابق وي. که عامل رافع وي نو مستثنا مرفوع وي. که عامل منصوب وي نو د مستثنا منصوب او که عامل هغه جر غواړي نو مستثنا سوي مجرور وي. دا به کوم صورت کې نو صاحب کتاب دا هغې صورت ذکر کوي وإن كان مفرغا بأن يكون بعد إلا في كلام غير موجب والمستثنى منه غير مذكور. دا صورت تقریبا ته د دویم صورت په شان دی. دو شرایط پکې هغه دي خو کم دریم نمبر شرط دی نو دغه بدل شوی دی. لومبی شرط پکې دا دی چې مستثنا د الا نه وروسته وي یو شرط. دویم شرط دا دی چې دغه کلام غیر موجب وي او دا دو خبرې په دې دویم نمبر صورت کې هم وي. مستثنا د الا نه بعد وي او دا کلامی غیر موجب وي. خو دریم نمبر شرط مونږ هلته دا ویلی چې مستثنا منه مذکور وي او دلته به مونږ څه وایو چې مستثنا منه محذوف وي. نو دا پکې فرق دی. او دې صورت ته مستثنای مفرغ وایي چې کله مستثنا د الا نه وروسته وي کلام غیر موجب او مستثنا منه مذکور نه نو دغه مستثنا ده مستثنای مفرغ وي. مفرغ معنی دا ده فارغ کړی شوی د اسم مفعول صيغه ده. نو چونکې په دې صورت کې مستثنا منه محذوف وي مستثنا منه مذکور نه وي نو د هغې چې کوم عامل دی نو هغه د مستثنا د پاره فارغ کړی شوی چې ته عمل په چا کې کوه په مستثنا کې کوه. نو که دغه عامل رافع وي نو مستثنا له به رفع ورکوي. که د نسبي وي نو مستثنا له به نصب ورکوي او که داسې عامل وي چې هغه جر ورکوي نو مستثنا له به جر ورکوي. نو مثالونه ذکر کړي دي تقول ما جاءني الا زید. نو دلته تاسو وګورئ دا شرایط موجود دي. د مستثنا د الا نه بعد ده کلام غیر موجب ده او مستثنا منه مذکور نه ده. مستثنا منه مونږ سره څه ده احدون ده. لہذا دا زید دا مستثنای مفرغ دی. ولی مستثنای مفرغ دی ځکه چې مستثنا منه مذکور نه ده. او کم عامل لی نو دلته عامل جاء دی دا عامل رافع دی دا غواړي چې دا مستثنا مرفوع وي. لہذا دا زید دا به مونږ مرفوع وایو ما جاءني الا زید. نو دا د حالت رفع مثال دی چې عامل رفعي وي. چې عامل نصب ورکوي د هغې مثال دی ما رأیت الا زیدا. دا هم ته دغه صورت مثال دی. مستثنا د الا نه وروسته دا کلام غیر موجب دی او مستثنا منه مذکور نه ده او عامل دا نسبی دی عامل نصب ورکوي ځکه چې د رأیتو د پاره فاعل موجود دی او اوس رأیتو دا وایي چې دا زیدن دا د مفعول به د وجې نه منصوب شي. لہذا دا مستثنا یعنی زیدن دا به مونږ منصوب وایو. او د حالت جری مثال ورکړی دی ما مررت الا بزیدن. دا هم دغه صورت دی خو چې کم په دې مستثنا باندې کم عامل داخل شوی دی با حرف جر نو دا جر غواړي نو په دې صورت کې بعد مستثنا دا به مونږ څه وایو مجرور وایو. نو دا دریم صورت شو. څلورم او اخرنۍ صورت صاحب کتاب دا ذکر کوي چې په هغې کې د مستثنا مجرور ویل دا ضروري دي. نو مستثنا دا به مونږ مجرور وایو د غیر نه بعد
د سوا نه بعد، د سواء نه بعد او د حاشا نه بعد عند الاکثر د اکثر نحویانو په نسبت باندې. بعض نحویان دا وایي چې تنوین نه بعد به موږ منصوب وایو. د غیر نه بعد، د سوا نه بعد، د سواء نه بعد او د حاشا نه بعد با د اکثر نحویانو په نسبت باندې مستثنا دا به مونږه مجرور وایو. نو فرمایي و ان کان بعد غیر و سوا و سواء و حاشا عند الاکثر کان مجرورا. نو دا کان مجرورا دا د شرط د پاره جزا ده. نحو جاءني القوم غیر زید، نو دلته د مستثنا د غیر نه بعد راغله نو دا مجرور ده. دغه شان دی جاءني القوم سوا زیدین، نو زیدین به مجرور وي. جاءني القوم سواء زیدین او جاءني القوم حاشا زیدین، نو په دې څلور ونو صورتونو کې به مستثنا دا به مجرور وي. نو دا کوم سبق مونږه ذکر کو نو ته دې یو ځل بیا زه خلاصه بیانوم. خلاصه دا ده چې د مستثنا اعراب دا په څلور قسمونو باندې دي. مستثنا به منصوب وي، لومبه صورت دا دی. او په کوم صورتونو کې به منصوب وي؟ نمبر 1 چې مستثنا متصل وي او د الا نه بعد په کلام موجب کې واقع وي، یو صورت. دویم صورت دا دی چې مستثنا منقطع وي، دو په دې صورت کې به هم مستثنا منصوب وي. دریم صورت دا دی چې مستثنا په مستثنا منه باندې مقدم وي. څلورم صورت چې مستثنا د خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیس او د لا یکون وروسته وي، نو بیا به هم مستثنا منصوب وي. دویم صورت دا دی چې د مستثنا منصوب ویل هم ټیک دی او د مخکې نه بدل جوړول هم جایز دی. دا به کله وي؟ دا به په هغه صورت کې وي چې کله مستثنا د الا نه بعد په کلام غیر موجب کې وي او مستثنا منه مذکور وي. دریم صورت مونږه دا ذکر کو چې د مستثنا اعراب دا به بحسب العوامل وي، د عامل مطابق به وي. دا به کله وي چې کله مستثنا مفرغ وي. او دا کم صورت دی؟ دا صورت دی چې مستثنا د الا نه بعد په کلام غیر موجب کې وي او مستثنا منه مذکور نه وي، نو بیا به د مستثنا اعراب بحسب العوامل وي. او څلورم صورت دا دی چې مستثنا به مجرور وي د غیر نه بعد، د سوا نه بعد، د سواء نه بعد او د حاشا نه بعد د اکثر نحویانو په نسبت باندې. اوس یو ځل بیا مونږ ته د عبارت ترجمه ذکر کو او بعض اهم ترکیبونه ان شاء الله تعالی دا به ذکر کو. نو فرمایي واعلم ای طالبه تزان په دې خبره پوهه کا ان اعراب المستثنى على 4 اقسام، چې د مستثنا اعراب دا په څلور قسمه باندې دي. دا اعراب المستثنى دا د ان د پار اسم دی او على 4 اقسام دا ولا خبر دی. او دا مستثنا دا مضاف الیه دا د اعراب مستثنا لپاره، خو چونکه مستثنا اسم مقصور دی او د اسم مقصور حالت رفعی، حالت نسبی او حالت جری دا درې ونه تقدیری وي. اعراب په دې باندې په لفظونو کې نه ظاهریږي. فإن كان متصلا کچری مستثنا متصل وي، پکانه کې هو ضمیر مستتر دی اگر راجع دی مستثنا طرف ته، او متصلا دا د کانه د پاره خبر دی. فإن كان متصلا کچری مستثنا متصل وي وقع بعد الا د الا نرست واقع وي فی کلام موجب په کلام موجب کې، او منقطعا یعنی او كان المستثنى منقطعا یا مستثنا منقطع وي کما مره. د دې ډول صورتونو مثالونه مخکې تیر شوي. او مقدما على المستثنى منه، او كان المستثنى مقدما على المستثنى منه، یا مستثنا مخکې شوي وي په مستثنا منه باندې. او مثال یې څه دی؟ ما جاءني الا زیدا احد. نو ته دې ترکیب به موږ څنګه کوو؟ ما جاء دا د فعل ماضي د واحد مذکر غایب د نفي صيغه ده. د فعل ماضي منفي د واحد مذکر غایب صيغه ده، نون وقایا او دا یا ضمیر منصوب محلا دا ولا مفعول به ده، الا حرف استثناء ده. او دا احدن دا مرفوع ده په ضمه سره، دا د ما جاء د پاره فاعل له، او دا زیدن دا د احدن مستثنا ده. او کان بعد خلا وعدا عند الاکثر، یا مستثنا د خلا او د عدا نه بعد وي، نو د اکثر نحویانو په نسبت دي. وبعد ما خلا ما عدا وليس ولا يكون، او دغه شانتي تدې سلور الفاظو نه بعد سلور دادي او د دوه دغه مخکینی دي، خو به دې دوه کې اختلاف دی د نحویانو. نو په دې ټولو صورتونو کې بس وی کان منصوبا، دا مستثنا دا به منصوب وي. او بیا د دې
خلا او د عدا مثال ورکړی دی جاءني القوم خلا زیدن نو جاءني القوم جاء فعل نون وقایا دا یا ضمیر مفعول به دی القوم دا فاعل خلا حرف استثناء دا او دا زیدن دا مستثنا دی د چانه د القومنا یا جاءني القوم عدا زیدن ما خلا زیدن ما عدا زیدن جاءني القوم ليس زیدن او لا يكون زیدن. بیا صاحب کتاب فرمائی و ان کان بعد الا فی کلام غیر موجب او کچر مستثنا د الا نه بعد و ان کان المستثنا پکانه کې هو ضمیر مستتر دی او مستثنا ته راځي دی و ان کان المستثنا بعد الا کچر مستثنا د الا نه وروستو په کلام غیر موجب کې وي او کلام غیر موجب څه ته وایي وهو كل كلام د هر هغه کلام ته وایي یکون فيه نفی و نهی و استفهام چې پاره کې نفی نهی او استفهام وي. نو دو شرایط دا دي چې الا نه بعد وي او په کلام غیر موجب کې وي. دریم شرط څه دی والمستثنا منه مذکور او مستثنا منه مذکور وي چې دا ټول شرایط پکې موجود وي نو بیا جزا څه ده یجوز فيه الوجهان. نو بیا په دغه مستثنا کې دو وجه جایز دي النصب والبدل منصوب ویل او د مخ نه بدل جوړول. د الوجهان دا د یجوز د پاره فاعل له او مخکې دا مونږه قاعده ویلې وه کچره فاعل اسم ظاهر وي نو که واحد وي او که تثنیه وي او که جمع وي په درې وړو صورتونو کې د فعل واحد راوړل دا ضروری دي. او دا النصب والبدل په دې کې ترکیبي طور باندې درې احتمالات دي دا یا بدل له د الوجهان نه نو بیا به مرفوع وایو یا دا خبر دی د مبتدا محذوب نه یعنی احدها النصب وثانيها البدل یا دا مفعول به دا د فعل محذوب اعني د پاره یعنی اعني النصب والبدل عما قبلها نحو ما جاءني احد الا زيدا والا زيد. ما جاءني احد الا زيدا نو ما جاء فعل ماضی منفی د واحد مذکر غائب صيغه ده نون وقايه دا یا ضمیر منصوب محلا دا مفعول به ده او احد مرفوع په ضمیر سره دا ول فاعل الا حرف استثناء ده او دا زیدن دا مستثنا ده د چانه د احد مستثنا من هنا او الا زیدون کومه وایو نو بیا به دا زیدون دا بدل وي د احد مستثنا منه مبدل من هنا. وان كان مفرغا او کچره مستثنا مفرغ وي بأن يكون بعد الا چې دا د الا نه بعد وي فی کلام غیر موجب په کلام غیر موجب کې والمستثنا منه غیر مذکور او مستثنا منه مذکور نه وي نو چې دا شرایط پکې وي نو کان اعرابه بحسب العوامل نو بیا به د مستثنا اعراب د عامل مطابق وي. تقول ما جاءني الا زید نو ما جاءني ترکیب خو هغه شانته دی او الا حرف استثناء ده او دا زید دا مستثنا ده د احد مستثنا من هنا او دا فاعل جوړیږي د ما جاء د پاره وما رايت الا زيدا وما رايت الا زيدا ما رايت دا فعل بفاعل له دا تو ضمیر دا ولا فاعل له او الا حرف استثناء او دا زيدا دا مستثنا دا د احدن مستثنا منه محذوفنا او ما مررت الا بزيد ما مررت دا فعل بفاعل الا حرف استثناء با حرف جار او دا زيد دا مستثنا ده دو باحد یعنی ما مررت باحد الا بزيد نو دلتا دا زيد دا مستثنا ده دو احد مستثنا منه محذوبنا او تدي ترجمه مونږه دا کو ما جاءني الا زيد چې زما خواته د زید نه علاوه هیڅ کم نه راغلی ما جاءني احد زما خواته سوکم نه راغلی الا زید خو صرف زید راغلی. اسانه ترجمه مونږه داسې کو چې زما خواته صرف او صرف زید راغلی چې کله د حرف نفی نه بعد الا راشي نو دا په کلام کې تاکید پیدا کوي او حصر پکې پیدا کوي نو معنی به دا شي چې زما خواته صرف زید راغلی. ما رأيت الا زيدا ما د زید نه علاوه هیڅ کم نه دی لیدلی او ما مررت الا بزید ز صرف په زید باندې تیر شوم. وان كان بعد غیر وسوا وسواء وحاشا عند الاكثر کچری مستثنا د غیر نه بعد وی د سوا نه بعد وی او د سوا نه بعد وی او د حاشا نه بعد وی نو د اکثر نحویانو په نسبت باندې کان مجرورا دا به مجرور وي. دا وان كان بعد غیر سوا سوا او حاشا دا شرط دی او کان مجرورا دا ولا جزاء ده کان کې هو ضمیر مستتر دی او غول اسم دی او مستثنا طرف ته راځي دی. مثال یې څه دی جاء القوم غیر زید نو جاء فعل نون وقایا دا یا ضمیر دا مفعول به دی القوم دا فاعل غیر حرف استثناء او دا زید دا مستثنا دی دا القومنا
او دا سوا زیدن، سواء زیدن او حاشا زیدن دا درې وړه عطف دي په غیر زیدن باندې. نو دا به مونږه د جمله مونږه جوړو نو غیر زیدن به مونږه کټ کو ته دې ځای له به دغه راوړو، یعنی جاءني القوم سوا زیدن، جاءني القوم سواء زیدن او جاءني القوم حاشا زیدن. ان شاء الله تعالی کم آینده درس دی نو په هغې کې به مونږه د غیر کم اعراب دی ان شاء الله تعالی دغه بیانو او ته دې متعلق بعض اهمې خبرې صاحب کتاب ذکر کوي. نو ان شاء الله تعالی د الله پاک په توفیق او په فضل سره به مونږه ته دغې د تشریح او د وضاحت کولو کوشش کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.